دا سوال کوي چې یوه لور ده او د پلار نه خپله حصه غواړي، د پلار نه خپل حق غواړي. پلار ته وایي چې تا څنګه زامنو له حصې ورکړې په ځمکو کې، په مال حال کې او په نقدو پیسو کې، نو دغه شانتې زم ستا یوه لور یمه، مالم په دغه مال حال کې حصه راکه. او دا پلار ورته حصه نه ورکوي او دا پلار ورته وایي چې خیر دی ته دا خپله حصه ماته معاف که، دا به زه ستا د وروڼو له ورکمه. او لور ورته وایي چې نه ته ماته خپله حصه راکه، پلاره نه دې بخمه. په دې کې دا پلار رالګي او د لور ته خیري کوي. آیا د پلار دا خیري د لور په حق کې قبلیږي او که نه؟ خیري خو د مظلوم قبلیږي، خیري خو د ظالم نه قبلیږي. حدیث مبارک کې راځي چې یو څو دعاګانې داسې دي چې د هغې او د الله په مابین کې هیڅ پرده نه وي. په هغه دعاګانو کې یوه دعا هغه د مظلوم دعا ده. د مظلوم دعا او د مظلوم بد دعا او د الله جل شانه په مابین کې هیڅ پرده نه وي، دا الله جل شانه ډایرکټ قبلوي. د مشکات شریف حدیث مبارک دی، سردار دو جهان فرمای اعدلوا بین اولادکم، د خپل اولاد په مابین کې انصاف وکړئ. څنګه چې د زوی سره ته محبت کې، هغه شانتې د لور سره محبت وکړه. د څنګه رشتې انتخاب چې د خپل زوی دپاره کې، نو د هغه شانتې رشتې انتخاب د خپل لور دپاره وکړه. څنګه چې ته زوی ته مال حال ورکې، په خپله ځمکه کې، په خپلو نقدیاتو کې، په خپل بینک بیلنس کې هغه ته حق ورکې، هغه ته حصه ورکې، نو دغه شانتې خپلې لور ته هم حق ورکه، حصه ورکه. څنګه شفقت او محبت چې د خپل بچی زوی سره کې، نو دغه شانتې شفقت او محبت د خپلې لور سره موکه. د سردار دو جهان عادت شریفه دو چې کله به د سفر نه واپسی وکړه، نو د خپل کور په ځای باندې به د ټولو نه مخکې د خپلې لور بیبي فاطمه الزهرا رضی الله عنها کور ته تشریف یوړو. حدیث مبارک کې راځي قام الیها، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به بیبي فاطمه رضی الله عنها ته ودرېده. بیبي فاطمه د الله د پیغمبر د کور طرف ته به راله او تشریف به یې راوړو. د الله پیغمبر به ودرېده، فاخذ بیدها، د هغې لاس به یې ونیوه، وقبلها، د هغې لاس به یې ښکل کو، واجلسها فی مجلسه، او د ځان سره به یې کېنوله. سردار دو جهان به د خپلې لور سره داسې محبت او داسې شفقت کو. او د لور په پیدایش باندې خفګان چې لور مې پیدا شوه، دا د زمانه جاهلیت رسم او رواجو. د لور په پیدایش باندې نه دي خفه کېدل پکار، دا د الله د طرف نه رحمت دی. او پتا چې خفه کېږي نو لور به در باندې خفه کېږي. ستا د بدن خولې چې پاکوي، ستا نه به لور پاکوي. ستا په غم او ستا په درد باندې چې غم خوارېږي او دردېږي، نو ستا لور ته به دا تکلیف او دا غم رسي. نو د دې د وجې نه مساوات پکار دی، برابرۍ پکار دی. او د لور په پیدایش او د لور په راتګ باندې خفګان، دا د انسان د جهل لپاره لویه قرینه او علامه ده.